حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سنتو مطابق نوکانو کټ کولو طریقه بیان کړی ده. فرمایي د خلاص د شهادت ګوتې نه به شروع کې دا یوه به پرېږدې دا به کټ کې دا به کټ کې دا به کټ کې دا به کټ کې هغې نه بعد به د ګس لاس دا د کچې ګوتې بیا ورپسې بیا ورپسې بیا ورپسې بیا ورپسې په آخر کې بعد د دې ګوتې نوک کټ کې نوکان چې کله کټ کې نو علما فرمای مستحب طریقه دا دی چې کلمه شهادت پې ووایه او چیرته خخ کا ولې چې په ورځ د قیامت په دا نوکان د ستا چې دی د ستا ایمان ګوی کوي او دا هم د ستا د جنت ذریعه کېدی شي. پس خاص باندې نه دی غورځول پکار. نوکان کټ کا نوکان کټ کولو نه بعد خخ کا یا چیرته یو پاک زی باندې واچوه. نو نن مونږ د نوکانو کټ کولو سنتو طریقه زده کړه زمارونو مسلمانانو. تاسو چې دا طریقه واورېدله نیتو کې انشاءالله چې په کل جون کې به په دې باندې عمل کوئ او نور مسلمان ورونو ته به دا طریقه ښایي. مالک لم یزل دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی. وما علی الا البلاغ.